बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेब डिज़ाइनिंग के यानी वेब एप्लीकेशन के फ्रंट एंड के द HTML او د CSS نه بعد موږ یو بل فریم ورک وایو په نوم دی بوټ سټریپ. HTML کې تاسو ولیدل چې څه شي کې کنټنټس جوړیږي، د ویب کنټنټس جوړیږي لکه پیراګرافز، هیډینګز، ټیبلز، فارمز، امیجز، لینکس، ویډیوز، آډیوز. صحیح. CSS بیا څه کول؟ هغه ته ډیزاین ورکوو. CSS کاسکیډینګ سټایل شیټس مطلب دا و چې د لار نه موږ HTML ته سټایل ورکوو، خو په CSS کې کوډ موږ په خپل کوو. صحیح. ښه، اوس موږ راځو بوټ سټریپ ته. بوټ سټریپ نن سبا وخت کې په دې تاریخ کې په دې ورځو کې ډېر زیات یو مشهور فریم ورک دی چې د فرنٹ اینډ یعنی ډیزاینینګ په خاطر استعمالېږي، د ویب سایټ ډیزاینینګ په خاطر. نو راځو اول به دا معرفي کوو، بیا به انشاءالله په دې کې کار هم شروع کوو. ګورې اول وایي بوټ سټریپ. Why Bootstrap is the most popular HTML, CSS and JavaScript framework for developing responsive website. یو خدا د چې دا تعریفونه درته وایم همداسې دا تاسو هم ویلی شئ، خو په دې کې بعضې خبرې دي باید تشریح شي. صحیح. موست پاپولر HTML, CSS and JavaScript framework. دې مطلب دا ده چې په Bootstrap کې د HTML, CSS and JavaScript درې واړو کې یو ځای کار کېږي، همدې ته څه وایي؟ Bootstrap ورته وایي. پوه شوئ؟ د دې نه جوړ شوی دی، د درې واړو نه جوړ شوی په نوم د بوټ سټریپ دی. فریم ورک څه مطلب؟ فریم ورک هم دې ته وایي چې مثال د HTML, CSS and JavaScript د استفادې سره په یو وخت کې په استفادې سره موږ یو بل فریم ورک یو بل نوم لرو په نوم د بوټ سټریپ، په دې کې موږ کار کوو. ښه، د درې واړه چې یو ځای شي موږ څه کولی شو د درې واړو لارې نه؟ وایي ډیولپینګ ریسپانسیو ویب سایټس. موږ ریسپانسیو ویب سایټس جوړو. ګوره بوټ سټریپ چې جوړ هم شو د ټویټر کمپنۍ کې دوه درې کسان ول، جیکب په نوم باندې یو بل څه نومېده، د هغې جوړ کړ. هغوی دا وویلې چې ګوره په HTML, CSS کې او JavaScript کې چې کله موږ کوډ کوو نو ډېر وخت ضایع کېږي، ډېر زیات وخت نیسي، ډېر زیات مشکل کېږي یو چا ته چې ویب سایټ ډیزاین کړي. نو هغې داسې وکړل چې تیار کوډونه ولیکل په JavaScript کې، په CSS کې، او یو نوم یې ورته ورکړ په نوم د بوټ سټریپ. صحیح شو. دې کې تاسو ریسپانسیو ویب سایټونه جوړولی شئ. ریسپانسیو په دې معنی یعنې که تاسو یو ویب سایټ جوړ کړئ هغه په هر رقم ډیوایس کې خلاصولی شئ او په منظم شکل یې لیدلی شئ. داسې اوس نه کېږي، دا مشکل اوس موږ نه لرو چې مثال ما په ډیسکټاپ کې په لیپټاپ کې به مې یو ویب سایټ جوړ کړ، هغه په موبایل کې خلاص کړم نو سیټنګ یې خراب شي، هغه ډیزاین یې خراب شي، نه خرابېږي اوس. صحیح. یا په غټ سکرینونو باندې خلاص کړم یا په سمارټ فون کې آیپاډ کې خلاص کړم، ټیبلټس کې خلاص کړم نو سیټنګ یې نه خرابېږي. ریسپانسیو هم دې ته وایي چې ستا ویب سایټ داسې جوړ شوی وي چې هر ډیوایس ته برابر شي، ورکې خلاص شي په منظم شکل. The way Bootstrap is a free front-end framework for faster and easier web development. صحیح. فری ده، ضرور نه چې دا په پیسو واخلي. ودرې زه بوټسټریپ ضروري خبره ده به ډاونلوډوې ته د انټرنیټ نه ډاونلوډېږي، ده ښه، دا فری ډاونلوډېږي، ضرور نه چې ته دا واخلې. او فرنٹ اینډ فریم ورک دی. فرنٹ اینډ په معنا خو پوهېږئ چې موږ کله فرنٹ اینډ یعنې یوزر انټرفیس جوړوو یا ویب سایټ ډیزاینوو، هغه وخت کې موږ بوټ سټریپ نه استفاده کوو. فار فاسټر اینډ ایزیر ویب ډیولپمنټ، ډېر تیز او اسانه. تیز په دې معنی چې لږ کوډ سره موږ ډېر څه کولی شو، لاسته راوړلی شو. او ایزیر اسانه هم دی، د ویب ډیولپمنټ په خاطر استعمالېږي. Bootstrap. Why Bootstrap includes HTML and CSS based design templates for typography, forms, buttons, tables, navigation, models, image, carousels and many other, as well as optional JavaScript plugins. یعنی موږ کولی شو په بوټسټریپ کې څه شامل کو یا شامل دي HTML لا CSS ته، یعنی داسې یو ټمپلیټ نه یا داسې یو ټمپلیټ سپورټ کوي دغه بوټسټریپ چې هغه په CSS او HTML کې جوړېږي. د مطلب دا دی چې بوټسټریپ یعنې HTML او CSS او JavaScript سره یو ځای کار کولی شي په یو فایل کې. صحیح. داسې یو ټمپلیټ جوړوي چې په هغه کې HTML هم وي، CSS هم وي، JavaScript هم وي. ټمپلیټ یعنې څه مطلب؟ لکه ټایپوګرافي یعنې پیراګرافونو باندې په عنوانونو باندې کار کول. صحیح. لکه فارمز باندې کار کول، لکه بټنز باندې کار کول، ټیبلز باندې کار کول، نیویګیشنز. وټ از نیویګیشن؟ لکه مینیو بار جوړول. صحیح. لکه نیکسٹ پریویس یو څه شی بار جوړول. صحیح. داسې ماډلز جوړول، ماډل باکس یې خلاصېدل، یو پیغام راتلل. امیج کیرسلز، کیرسل سلایډ شو ته وایي، یو عکس ځي بل راځي، بل ځي بل راځي. and many others as well as optional JavaScript plugins. یعنی دا ټول چې ته په دې کې کار کوې بوټسټریپ تا سره کومک کوي په دې ټولو شیانو جوړولو کې. مثال ته په HTML کې ټیبل جوړوې
بوټ سټریپ کې ډېر ښایسته ټیبلونه جوړېږي، تیار کوډونه دي ورکړي، هر څه تیار ډیزاین. نیویګیشن جوړه ډېر تیار هر څه ډیزاین شته، دې نه استفاده کولی شي او جوړولی شي. او کولی شي بوټ سټریپ سره یو د جاوا سکرپټ پلګینز یعنې جاوا سکرپټ بعضې لایبرریانې کوډونه هم شامل کړي ته. پوه شوې په دې باندې؟ نو ځکه ورته وایي چې د HTML CSS او د جاوا سکرپټ فریم ورک دی. بیا وایي بوټ سټریپ also gives you the ability to easily create responsive designs. داسې یو ډیزاین جوړ کړي، مثال خبرې ما یو فارم جوړ کړی، یو فارم مې جوړ کړی، هغه که چې په ډیسکټاپ کې خلاص کې نو تقریبا مکمله صفحه نیسي. صحیح موبایل ته چې واړی کېدای شي نیمه صفحه ونیسي، یا موبایل کې پوره صفحه نیسي، چې ډیسکټاپ ته واړی پوره صفحه نیسي. صحیح په خپل ډیزاین بدلیږي، دا ډیزاین د فارم یا د ټیبل هغه ډیوایس سره شکل بدلی خپل. کېدلی شي په موبایل کې فارم چې دا هغه سر په سر ټیکسټ باکس راشي، لاندې بټن راشي. کېدای شي په ډیسکټاپ کې خلاص کړم څنګ په څنګ راشي او بټن یې مخ ته راشي، یعنې ډیزاین خپله بدلیږي، ریسپانسیو کېږي دا. صحیح. What is responsive web design? Responsive web design څه ته وایي؟ Responsive web design is about creating websites which automatically adjust themselves to look good on all devices. همدې ته responsive مخکې مو ویلې، یعنی داسې یو ویب سایټ جوړول، ویب سایټ داسې رقم ته جوړول چې د هر ډیوایس سره په اتومات شکل ځان ترتیب کې جوړي کې، د چا سره په ټولو ډیوایسونو کې، هر ډیوایس ته په کتو سره ځان برابرۍ ډیزاین کوي. From small phones to large desktops. فون دا موبایلونه دي او که ډیسکټاپس دي، ځان ورسره به عیارۍ برابروي. ښه اوس زه راځم یو بل سلایډ ته، بوټ سټریپ هسټري ته راځو. بوټ سټریپ واز ډیولپډ بای مارک اوټو اینڈ جیکب تھورنټن ایٹ ټویټر. په ټویټر کې دواړو کار کوو، جیکب او مارک دوه نفر ول ټویټر کې کار کوو and released as an open source product in August 2011. د دواړو له خوا نه دا معرفي شو، جوړ شو بوټ سټریپ. صحیح. بوټ سټریپ اصل کې نوی شی نه ده، خو CSS او دا درې ژبې سره یو ځای کړي او شی جوړ کړي. ښه په ټویټر کې ول کنه، ټویټر کې دواړو کار کوو او بل and released as an open source product in August. دا ډېر ښه کار وکړو چې دا اوپن سورس دی. صحیح. اوپن سورس څه مطلب؟ بغیر د لایسنس نه، بغیر د اخیستلو نه چې موږ پیسې ورکړو دا واخلو، وړیا ته استعمالولی شي، دې استفاده کولی شي. او دا په اګست 2011 کال کې جوړ کړی، یعنې نن 10 کاله مخکې. ښه خبره ده او تاسو کولی ډېر په اسانۍ دا ډاونلوډ کړئ. وای یوز بوټ سټریپ ولې استعمال کوئ؟ ایډوانټیجز یې څه شی دي د بوټ سټریپ؟ فایدې یې څه شی دي؟ ایزي ټو یوز. anybody with just basic knowledge of HTML and CSS can start using Bootstrap. HTML CSS که لږ هم د چا زده یې کولی شي بوټسټریپ نه استفاده وکړي، ډېر اسانه ده. ریسپانسیو فیچرز، د ریسپانسیو خصوصیات یې څه شی دي؟ ریسپانسیو هغه مطلب چې کوم ډیوایس کې ځان آماده کولی شي او خپل دا صفحه موږ ورته خلاصولی شو. بوټسټریپس ریسپانسیو CSS adjusts to phones, tablets and desktops. په ټلیفون کې که ته هغه ویب سایټ چې په بوټسټریپ په استفادې سره تا جوړ کړی، په موبایل فونونو کې هم خلاصېږي، ټلیفون کې، موبایلونو کې، ټابلیټس کې هم خلاصېږي او ډیسکټاپ کمپیوټرونو کې هم خلاصېږي. دا یې فیچر ده، یعنې هر رقم ډیوایس سره ځان آماده کوي، عیاروي ځان ورسره. ښه براوزر کیپیټیبلیټي، یعنې کوم براوزر سره جوړ ده، یعنې موږ بوټسټریپ که کوډ کو کوم براوزرونو کې موږ دا خلاصولی شو. صحیح. آلموسټ هر یو ویب براوزر سره دا کمپیټیبل ده، مشکل نشته، ورته سازګار ده، ورته جوړ ده. Why Bootstrap is compatible with all modern browsers. Modern browser to go Chrome, the Firefox, Internet Explorer, Safari and Opera and so on. This is it. The tool کې هغه ویب سایټ چې تا بوټسټریپ کې ډیزاین کړی په دې براوزرو کې خلاصولی شي. Where to get Bootstrap. خاصه شو بوټسټریپ تعریف مو ویل، هدف مو ویل، فیچرز مو بیان وویلې. اوس زه بوټسټریپ د کوم ځای نه د لاس نه راوړم، د کوم ځای نه کومه ده بوټسټریپ. Why there are two ways to start using Bootstrap on your own website. که غواړې خپل ویب سایټ کې بوټسټریپ نه استفاده وکړې، نو ته د دوه لارو نه استفاده کولی شي. اول ډاونلوډ بوټسټریپ فرام getbootstrap.com. خپل ویب سایټ یې ده ګوګل کې ولیکئ، د دې ویب سایټ نه ته کولی شې بوټسټریپ چې د هغه څنګه کې فري ډاونلوډ یې کړې، لاس ته یې راوړې. یو بل انکلود بوټسټریپ فرام ا CDN content delivery network. دا ډېر خلک استعمالوي. ته کولی شې CDN لارې نه هم بوټسټریپ لاس ته راوړې.
what is content delivery network صحیح ګوره یو خو هغه ده چې زه ډاونلوډ کړم او هر وخت چې وغواړم خپل ویب سایټ کې استعمالولی شم شاملولی شم لکه لینک ورکولی شم لکه د سی اس اس فایلونه دي که نه د بوټ سټریپ کې د جاوا سکرپټ او د سی اس اس فایلونه دي که نه دا زه بیا په خپل پیج کې شاملوم که زه آنلاین یم که آفلاین یم زه خپل پیج کې استعمالولی شم ډیزاین په خاطر یو خو کله کله داسې هم کېږي چې ته بوټ سټریپ ډاونلوډوې نه خپل نه شاملوي افرین ته آنلاین لینکونه را اخلي د هغې د خپل ویب سایټ نه د هغې کوډونو لینک را اخلي خپل ویب سایټ کې لینک کوي خلاص کله چې ستا ویب سایټ لوډ شي خلاص شي یعنې مثال خبرې ستا ویب سایټ د تا سی ډي ان له لارې نه بوټ سټریپ شامل کړی په خپل ویب سایټ کې زه چې کله ستا ویب سایټ خلاص کړم نو بوټ سټریپ ستا د کمپیوټر ستا د کوډینګ لارې نه زه لاسته نه راوړم زه آنلاین لاسته نه راوړم ستا ویب سایټ چې لوډ شي ستا ویب سایټ ځي چېرته لینک لري د بوټ سټریپ کوډونو سره اتومات یې رااخلي آنلاین او هلته موږ ته بیا تاثیرات هم ښکاري د هغې کوډونو هغه ډیزاین هم موږ ته ښکاري نو دا یوه ښه طریقه ده خو ځکه چې موږ یې زده کوو بوټ سټریپ نه وی نو موږ یې صرف شاملو نه نو موږ باید خپله یې ډاونلوډ کړو او دانه دانه کوډ په خپله وکړو او په خپله یې شامل کړو په خپل ویب ډیزاینینګ کې او په خپله خوښه یو ډیزاین وکړو کلیر اوس راځو ټو انشور پراپر rendering and touch zooming add the following meta tag inside the head element خدلته ما تخکاری چې باید مونږ له کار وکړو پریکټیکل چې څنګه زه ډاونلوډ کم او څنګه یې شامل کم دا خو معلومداره خبره ده آنلاین تاسو کولی شئ انټرنټ نه خلاص کړئ لینک یې راواخلئ واچوئ راځو دې ته کله چې تاسو ګوګل کې ولیکئ د getbootstrap.com نه یا د ګوګل نه ډېر داسې ځایونه شته چې تاسو بوټسټریپ ډاونلوډولی شئ کله چې تاسو بوټسټریپ ډاونلوډ کړئ نو دغسې یو فولډر تاسو ته راځي صحیح دا فولډر به ته څه وکړې دا بوټ سټریپ باندې به ډبل کلیک وکړې فولډر باندې دلته تا څو فولډر یې بیا ښیي سی ایس ایس فانټس جے ایس جاوا سکرپټ او جے کیوري جے کیوري هم درته ښیي جے ایس فانټ سی ایس ایس اول لازو دې فولډرو کې ګورو څه شی دي زه راځم سی ایس ایس فولډر دا به خلاص کړې ته دلته وګورئ بیا نور فایلونه دي داسې جوړ شوي دي بوټ سټریپ او بوټ سټریپ ډاټ سی ایس ایس ډاټ میپ بوټ سټریپ ډاټ مین اینډ مین ډاټ سی ایس ایس ډاټ میپ اینډ تھیم اینډ سو آن دا تیار فایلونه دي په بوټ سټریپ کې چې موجود دي یعنې د سی ایس ایس فایلونه کیسکیډینګ سټایل شیټس دلته دا ته وایم ګوره کیسکیډینګ سټایل شیټ دی کیسکیډینګ سټایل شیټ سی ایس ایس فایل سی ایس ایس فایل سایز یې درته خوله ډېر کم دی راځئ دا وګورو دا څه شی دي ما ویل چې دا بوټ سټریپ د سی ایس ایس فریم ورک دی که نه نو زه دلته رایټ کلیک پې کوم او راځم ایډیټ with notepad پلس پلس په دې کې زه خلاصوم داسې کوډ دا یې کوډونه دي د بوټ سټریپ چې تیار شوي دي مونږ نه دي کړي دا تیار شوي دي همدې ته بوټ سټریپ وایي یعنې بوټ سټریپ یوه برخه سی ایس ایس ده که نه نو دا یې د سی ایس ایس کوډونه دي ټول داسې نه تاسو کولی شئ چې دې نه استفاده وکړئ ګوره دا ټولې کوډونه دي داسې راځئ نه تیار کوډونه شوي دي کلاسونه یا آیډیز یې په استفادې سره کوډونه کړي دي درته او اکثر هغه کوډونه چې تاسو په سی ایس ایس کې ویلي دي دا به تاسو د سی ایس ایس فایده اوس معلومه شي سی ایس ایس په ویلو سره تاسو څه فایده کولی شئ صحیح خو تیار کوډونه دي داسې راځئ دا ډېر زیات دي نو تیار کوډونه شوي دي په دې کې دا کوډونه دي یاد ساتئ د دې فایل نوم څه شی و بوټ سټریپ ډاټ سی ایس ایس دا په خپله جوړ شوی زه یو بل فایل هم لرم دلته په نوم دی بوټ سټریپ ډاټ من ډاټ سی ایس ایس ګوره دا هم سی ایس ایس فایل دلته ما ته وایي دا هم سی ایس ایس فایل دی او د دواړه یو هدف لپاره استعمالولی شي خو فرق یې څه شی ده دا هم هماغه کوډونه دي دا هم هماغه کوډونه دي دا چې ته استعمالوې نو ښه ده چې څه لپاره استعمال کړې چې کله ته مثال ډیولپمنټ کوئ یو ویب سایټ جوړوئ او ته غواړې په دې کوډ کې لږ تغییر هم راوستلی شي ځکه دا کوډ چې دا زه خلاصوم زه یې لوستلی شم تغییرات ورکې راوستلی شم داسې اسایډ ته بل شی لیکم آرټیکل لیکم صحیح زه داسې تغییرات کې راوستلی شم خو یاد ساته دغه فایل کې ته تغییرات که راوړې دا همیشه لپاره همداسې پاتې کېږي مطلب بیا که بیا تغییرات راوړې ګوره که ته د یو ویب سایټ لپاره دا ډیزاینوې نو دا که ته سیف کړې سوا بیا ته مجبورېږې دا بیا تغییر کړې صحیح نو زیات کوشش مه کوئ چې دا کوډونه تغییر کړئ تاسو بیا که تغییروئ یو کاپي واخلئ ځان ته د هر ویب پیج لپاره ځان ته صحیح شوه نو زه دا نه تغییروم اوس
هم داسې پرېږدم. خاص دا تغییرولی شم. همدغسې کوډونه زه په یو بل شکل هم لرم. دلته راشه bootstrap.min.css min څه مطلب مینیفاید مطلب داسې کوډونه دي، هماغه کوډونه په دغه فایل کې دي چې نان ریډیبل دي، لوستلی یې نه شي، اسانه نه ده او ته تغییرات هم نه غواړې چې راولې او سایز ډېر کم شوی ده. وګوره دې سایز څومره ده 143 او د دې سایز 119 KB ده. هماغه کوډونه دي ولې په دې کې نان ریډیبل ده، دا ته خلاص که هماغه کوډونه دي خو لوستل یې اسانه نه دي. ګوره په یو لاین کې مکمل کوډونه ماته کړي دي، یو لاین کې سپیسز هر څه ختم کړي دي. مطلب ضرورت یې نشته زه په دې ویل ولم ځان پې پوه کړم یا تغییرات ورکې راوړم، دا صرف زه شاملوم او خلاص. خو ډیولپمنټ په خاطر بیا تاسو ته دغه صحیح ده زما په آن، ځکه چې ته کولی شي دا کوډونه چې ته ویل ولې وی وایې او تغییرات ورکې راوړې. صحیح شو. نور فایلونه هم موږ لرو لکه میپ، تیمز، دې کارو لپاره هم ته کولی شي دا استعمال کړي. خو یو دغه فایل شاملول دې کې کار کول هم ډېره لویه خبره ده. راځو دغه فایل خو وشو، دا زه وروسته شاملوم چې څنګه استفاده ترې وکړو. فلحال زه بوټسټریپ فایلونه ګورم څه شی دي ورکې. فانټس ته راځو. فانټس کې تاسو ډېر شیان لرئ. دلته ګلیف آیکن یې لرئ. ګلیف آیکن علامې دي. مثال که زه یو مینیو لرم په هوم په نوم باندې، نو د هوم یو علامه ماته راشي. که زه وایم ټلیفون، د ټلیفون علامه باید راشي خوا کې. د ټولې آیکن یې په دغه ځای کې. که زه وایم چې ډیلیټ، د ډیلیټ علامه باید خوا کې وي. که ایډیټ وایم د ایډیټ علامه دې راشي ماته. صحیح شو. مثال د ډیلیټ لپاره هغه باسکټ نه ده، ریسایکل بن، هغه بن هغه باید ماته راوړي. نو هغه ټولې آیکن یې دلته موجود دي. ایډیټ کېږي ولې نه ایډیټ کېږي، خو ضرورت یې نشته ځکه تقریبا نه پوهېږم څو سوه دانې دي. دا ستا ټول ضرورت پوره کوي، کېدای شي دونه هم زیات اوسي. او بیرته دغه فانټ د دې سره هم لینک لري ښه جی ایس فایل سره او د دې سره. ته چې دا شامل کړې دا ګلیف آیکن یې اتومات راځي بیا. ته صرف نوم لیکه، کلاس یې شامل کړه، آیکن یې خپله نوم یې ورته ورکړه، نور خپله راځي. بل جی ایس ته راځو. موږ ویل چې بوټسټریپ د سی ایس ایس او د جاوا سکرپټ فریم ورک دی. جاوا سکرپټ ته راځو. جاوا سکرپټ کې هم موږ فایلونه لرو. bootstrap.min مینیفاید ورژن او ساده ورژن، ریډیبل ده او نن ریډیبل ده. زه دلته راځم دا به خلاص کړم داسې edit with notepad and this is JavaScript and دا پروګرامینګ ده که نه. دې کې ټول منطقي لاجیکل کارونه شوي دي. صحیح ده. مثال زه غواړم په دې کې سلایډ شو جوړول غواړم، دومره ثانیې بعد دې عکس تغییر شي، دا اوس هیڅ نشي کولی. دا کار د جاوا سکرپټ دی او په جاوا سکرپټ کې بیا جی کیوري دا کار کولی شي. جی کیوري څه شی ده؟ دلته جی کیوري هم یو برخه ده، یو څانګه ده، یو فریم ورک ده د جاوا سکرپټ. پوه شوې؟ د جاوا سکرپټ یو فریم ورک ده چې ډېر زیات کارونه درته کوي، لکه ډراپ ډاون مینیوز تیارې درته جوړوي، کیرسلز درته جوړوي، ډېر کارونه کولی شي. نیویګیشن بار په دې کې ډېر اسانه جوړېږي، دا ټول کارونه کولی شي. صحیح شو. او یو جی کیوري فایل ماته استعمالېږي، دا ما باندې رایستی. دا بیا زه هغه وخت کې استعمالوم چې کله ډراپ ډاون مینیوز یا کیرسل نه استفاده کوم. دا هم جاوا سکرپټ دی، یاد ساتئ. ګورئ دلته څه لیکلي؟ جاوا سکرپټ فایل. So it means JavaScript is also a part of JavaScript. It's a framework of JavaScript. دا ته بیا شاملولی شي. نو کله به موږ دا هم شاملو او جی کیوري به هم شاملو. خلاص. اوس ما بوټسټریپ لاسته راوړ، ډاونلوډ مې کړ، فایلونه مې لاسته راوړل، تشریح مې کړل. اوس ضرورت دې ته ده چې موږ یو HTML فایل جوړ کړو او HTML فایل کې دغه هر د ضرورت په مطابق هغه فایل ځان سره څه کړو؟ شامل کړو. صحیح شوه. نو زه دلته راځم، دلته به زه یو فایل جوړ کړم د نوټ پیډ د HTML فایل. نو راځم دلته کنټرول N دا HTML فایل لونیسم. اول زه همغه شیان لیکم، ښه ده چې ځکه چې ورژن ته اشاره وشي HTML ورژن 5 ته، او بیا راشم HTML and then HTML به څنګه کم بند به کم، بیا به راشو دلته به باډي ورته ورکم او دا هم باډي شو. باډي او HTML ترمنځ زه هیډ اخلم، هیډ ځکه دا موږ ته اوس پکارېږي. هیډ کې که ټایټل غواړې بیا ټایټل هم ورکولی شي. دلته ورشه ورته ولیکه چې my first web page using bootstrap. دا به زه سیف کم فی الحال
کوم ځای کې سیو کم بوټ سټریپ فولډر چې چیرته ده هلته به یې سیو کړم په نوم د بي ایس فولډر کې دلته به څه نوم ورته ورکړم لایک انډیکس ډاټ ایچ ټي ایم ایل دا به سیو کړم سیو شو ده اوس راځم نور دلته کارونه کوم خو ټولو نه مخکې ګوره زه دلته څه شی کوم یو عنوان اخلم یو ساده عنوان اخلم ته لیکم چې ویلکم ټو بوټسټریپ کلاس صحیح زه راځم دلته فی الحال آیا ما د دې فایل سره کوم بوټسټریپ لینک کړی نه دم لینک کړی که نه مشکل نشته زه سیف کوم اوس راځم دلته ښه دا زه څه کوم اوپن ویت ګوګل کروم کې دا خلاصوم زه صحیح شو ګوګل کروم کې ساده ایچ ټي ایم ایل فایل ما خلاص کړ چې یو عنوان به ورکړي هغه عنوان باید ما ته دا وښیي صحیح ښه عنوان به ما ته وښیي اوس د دې ډیزاین وګورئ چې څه رقم ده ښه شکل یې څه رقم دی زه صرف دومره کوم چې بوټسټریپ صرف شاملوم په خپل ایچ ټي ایم ایل فایل کې بیا تاسو فرق وګورئ صرف د بوټسټریپ د شاملولو سره فرق وګورئ نو زه راځم کله که تاسو غواړئ د خپل پیج کې بوټسټریپ نه استفاده وکړئ د دې فایلونو نه مثال د سی اس فایل زه غواړم شامل یې کړم د سی اس فایل یا د جاوا سکرپټ فایل نو ته به داسې کوې بیا را به شي خپل فایل ته په نوټ پیډ کې دلته به داسې ورته ووایم دې فایل ته به ووایم چې داخل شه دې فولډر ته لینک ورته ورکړه لینک ورکولو په خاطر موږ څه شي نه استفاده کوله سی اس اس فایل لینک ریل بالکل هماغسې دا هم د سی اس اس فایل دی په بوټسټریپ کې یعنې زه غواړم دغه فایل څنګه کم شامل کم ځان سره په ایچ ټي ایم ایل کې صحیح شو نو زه راځم دلته ورته لیکم چې link rel is equal to style sheet ته کنه صحیح او بیا href is equal to double quotes یعنی یو سی اس اس فایل لا خو بوټسټریپ کې ده یعنی بوټسټریپ څه شی ده خو سی اس او جاوا سکرپټ ته کنه زه ورته وایم زه په خپل ایچ ټي ایم ایل فایل کې د لینک له لارې نه چې په هډ سیکشن کې ده دغه فایل شاملول غواړم ښه href یعنی کوم ځای کې ده دا فایل اول په بوټسټریپ فولډر کې ده بوټسټریپ فولډر بوټسټریپ کې بیا په سی اس اس فولډر کې ده بیا نوم دی بوټسټریپ ډاټ سی اس اس ایکسټنشن یې نه ښیي موږ ته ښه که ایکسټنشن یې غواړئ بیا دلته راشئ دلته ویو کې دلته فایل ایکسټنشن به درته وښیي داسې صحیح دا رقم صحیح شو زه href کې داسې ورته وایم چې اول بوټسټریپ ته داخل شه اوس وګورئ بوټسټریپ دلته دغه صفحې ته بوټسټریپ داخل شه بوټسټریپ ته لاړم بوټسټریپ داخل کې سی اس اس ته لاړ شه یعنی /CSS بیا /، ځکه په سی اس اس داخل کې بل فایل په نوم بوټسټریپ ډاټ سی اس اس زړه دی دا شاملوي که دا شاملوي min ډاټ سی اس زه min ډاټ سی اس اس استعمالوم صحیح سایز یې هم کم ده که نه زه ورته وایم چې داسې وکړه بیا بوټسټریپ ډاټ min ډاټ سی اس اس دا فایل شامل ګوره ما درته وویلې که بوټسټریپ ډاټ سی اس اس استعمالوي او که بوټسټریپ ډاټ min ډاټ سی اس استعمالوي کوډ کې فرق نه راځي صرف دا لوستل یې لږ سخت دي انده کې چې ته یې خلاص کړې نو په یو لاین کې کوډ شوی او سایز یې کم دی او د کې سایز زیات دی یعنی سپیس یې ورکړی ده او لوستل یې هم اسانه دي نو زه دا شاملوم صحیح شوه بس دا به سیو کړم وګوره مخکې چې ما ایچ ټي ایم ایل فایل خلاص کړی و بوټسټریپ ورسره لینک نه و نو په دې ډیزاین کې راغی اوس چې زه دا ریفرش کوم داسې ریفرش نو لینک چې شو نو په خپله صرف لینک کېدو سره د H1 سټایل بدل شو دا د دې اشاره کوي چې بوټسټریپ ډیزاین ځان ته دی ډېر ښه ډیزاین ورکولی شي ګوره څومره ښه ښکاري اوس ښه بله طریقه کله کله داسې کېږي امکان لري که نه چې موږ په لینک کې مشکل ولرو په لینک کې مشکل لرو یا نوم پات غلط لوکیشن غلط ورته ښودلی وي یا نوم غلط ورته ښودلی وي یا ایکسټنشن ورته غلط ښودلی وي یا فایل ډیلیټ شوی وي هلته فایل بیخي شته نه نو موږ دغه لینک څنګه چک کړو چې دا لینک لري او که نه لري اوس خو معلومیږي چې دا د لینک لري ځکه سټایل یې بدل شو نو سورس ته به لاړ شو ویو پیج سورس ته یعنې د دې شاته چې کوم کوډ شوی دی دغه صفحې هلته به لاړ شو او کنټرول به ونیسو په دې بوټسټریپ min ډاټ سی اس به کلیک وکړو که چېرته دا کوډونه خلاص شول نو موږ لینک لرو اوس یې لرو او که چېرته دا خلاص نه شو بیا درته وایي this page cannot be reached مطلب ته لینک نه لري
دا طریقه ده د چک کولو. مثال دلته ما یو غلطي وکړه په دغه ځای کې، داسې غلطي وشوله. زه راځم دلته اوس ویو پیج دا ریفرش کوم، ریفرش ګوره لینک اول ته شکل ختم شو، بل دلته که چېرته عنوان استعمال کړی نه وي بیا خو تا ته نه ښکاري چې لینک لري که نه. نو اوس دلته چک که داسې کلیک پې وکړه نو ګوره دس فایل واز ناٹ فاوند، ځکه چې موږ دلته غلطي کړې. نو زه راځم غلطي بېرته اصلاح کوم، اوس موږ دلته لینک لرو. کلیر؟ ښه. او که چېرته غواړئ تاسو خپله ډاونلوډ کړی نه وي بیا سی ډي این له لارې نه هم تاسو کولی شئ لینک ورته ورکوئ او هغه هم لوډ کړئ، تاسو ته به فرق معلوم شي. اوس راځو دلته دې نه مخکې زه بوټسټریپ کې کار شروع کړم. ما ته څه وایي ټو انشور پراپر رینډرینګ اینډ ټچ زومینګ add the following meta tag inside the head element. صحیح؟ و دا meta tag څنګه کوي؟ د ځان سره شامل کوي. ولې شامل کو؟ په inside the head element. ګوره فکر وکړه ستا دغه ویب پیج نه ده، دا چېرته خلاص شو په یو سمارټ فون کې، غټ موبایل کې، سمارټ فون کې درته خلاص کړه. نو د هغې ویب سایټ هغه زوم چې ده هغه به څومره وي؟ هغه باید نارمل اوسېږي. بلکل باید نارمل اوسېږي، هغه ته زیاتولی هم شي. یو دلته به ورته مشخص کوي، په دغه ځای کې مشخص کېږي په میټا کې. صحیح شوه؟ دا بیا موږ وروسته وایو، په دې کې موږ مثال کار کوو. یعنې څنګه موږ کولی شو چې د ډیوایس ټچ زومینګ کنټرول کو، نارملی وساتو او د هغې نه بعد وکړی شو زیات کمی کو، نو بیا موږ میټا ټیګ په داخل د هیډ ټیګ کې باید استفاده کوو. دا وروسته درته وایم. اوس که زه اوس لاړ شم هغه کوډ وکړم کیدای شي لږ کنفیوژن پیدا شي. زه انشاءالله وروسته کوم چې کله مکمل کار شروع کړو میټا ټیګ په هیډ ټیګ کې به موږ ورته وایو چې دې زومینګ دې څومره وي او دا ویو پورټ دې څومره واوسېږي، دا ټولې موږ خبرې ورته وایو. ښه، ټو کنټینر کلاسز. بوټسټریپ څه وایي؟ ښه، بوټسټریپ وایي کله چې د بوټسټریپ نه استفاده کوي په HTML کې دوه کلاسونو داخل کې کار وکړه. ټول کوډونه چې د بوټسټریپ نه استفاده کوي باید څه نه استفاده وکړي؟ د کنټینر کلاس نه استفاده وکړه، یا ډاټ کنټینر کلاس او یا هم ډاټ کنټینر ډیش فلوئډ په نوم باندې د دواړو نه وایي استفاده وکړه. او د دواړه تیار کلاسونه دي. ګوره که چېرته ته استفاده نه کوې مه یې کوه، خو کیدای شي آینده کې تا ته داسې کار ضرورت پیدا شي کوم کارونه چې دغه دواړه کوي. زه راځم درته وایم چې دا دواړه څه کارونه کوي. اول لازم ډاټ کنټینر کلاس پرووایډز ا ریسپانسیو فکسډ وډ کنټینر. فکس وډ ته ده دی، پوه شوې؟ یو دلته راځم اندس فکر وکړه ستا د صفحې چې ته څومره کوډونه کوې، ستا د مکملې باډي صفحې چې ده د ویب پیج هغه تقریبا 80% ځای څه کوي؟ نیسي. یعنې 10% چپ طرف ته خالي ځای پرېږدي، 10% ښي طرف ته خالي ځای پرېږدي. او ډاټ کنټینر که ته استعمال کړي فکس وډ ته ده. او که چېرته د ډاټ کنټینر فلوئډ کلاس ته راشئ نو څه وایي؟ د ډاټ کنټینر فلوئډ کلاس پرووایډز ا فل وډ کنټینر spanning the entire width of the viewport. دلته ویو پورټ راغلی وایي که ډاټ کنټینر ډیش فلوئډ کلاس نه استفاده وکړي او د دې نه استفاده ونه کړي دغه تقریبا 98% ځای نه دا څه کار کوي؟ دا وایي فل وډ نیسي، مکمله صفحه درته نیسي. مکمله صفحه څه مطلب؟ پوره ویو پورټ نیسي. ویو پورټ څه مطلب؟ باډي داخل کې چې کومه ساحه ده هغه دا ویو پورټ ده، د هغې مکمل وډ تا ته نیسي. راځه چې دې نه استفاده وکړو. زه راځم دلته دغه اچول چې ما لیکلی دې نه بعد زه دا را اخلم دې ځینې ختموم. صحیح؟ زه راځم دلته څه کوم؟ که ته غواړې دغه کنټینر کلاس نه استفاده وکړې داسې به وکړو. راځي دا کنټینر کلاس اول CSS کې وګورو څه شی ده او څنګه کار کوي. دا تیار کوډونه شته که نه؟ همدلته کنټینر کلاس هم موجود دی. نو زه کنټرول F وهم او ورته وایم چې ما ته څه پیدا کړه؟ کنټینر کلاس پیدا کړه. فایند نیکسټ. دا دی کنټینر راغلی. ښه، کنټینر څه وایي؟ ډاټ کنټینر وایي پیډینګ رایټ څومره ده؟ 15 پکسله. پیډینګ لیفټ 15 پکسله. مارجن رایټ آټو ده، اتومات ویډ دی واخلي که نه؟ موږ آټو قیمت هم درلوده یو، او مارجن لیفټ هم آټو ده. پوه شوې؟ او دلته څه ورته ویلي وایي کنټینر مینیمم ویډ څومره لري؟ 250 پکسله. دا دې ویډ شو. کنټینر کلاس ناٹ کنټینر ډیش فلوئډ. ګوره تیار کوډ شوی ورته.
نو دغه کلاس زه غواړم ځان سره څه کم شامل کم. نو چې کله دغه کلاس زه په خپل HTML فایل کې شامل کم لینک نه وروسته نو ټولې پراپرټیانې به دلته پې ولګېږي که نه خلاص. نو زه راځم داسې ورته لیکم. اوس که د دې کلاس نه ته استفاده کوې د دې استفاده یو طریقه ده اوس که نه هغه څه شی ده ډیف کلاس به ته خپله لیکې ورته زه یو کلاس لرم د CSS کلاس یعنې بوټسټریپ کې چې ده په نوم د څه شی ده کنټینر. ته خو به ډاټ نه لیکې ډاټ خو هلته لیکل شوی. اوس به راشې په دې کنټینر داخل کې به دغه پیسټ کې هغه ما کوم عنوان چې اخیستی و هغه به زه پیسټ کړم دا به زه ختم کړم. یعنې ګوره زه مکمل کارونه دې نه بعد په کنټینر کلاس کې کوم. بوټسټریپ دا ریکمنډ کوي تا ته وایي چې دې کې باید ته کار وکړې پوه شوې. دا به زه سیو کړم فرق یې ګورو اوس یو ده که فعل زه کنټینر استفاده نه کوم ښه زه صرف لینک ګورم. لینک سره تغییرات کوم راځي ښه داسې تغییرات راغلي. که کله چې زه اوس کنټینر کلاس نه استفاده وکړم اوس ګوره کنټینر کلاس څه کوي ریفریش اینډ دس وګوره اوس دلته تقریبا 80% ځای ونیو که نه لس 20 پکسله دې خوا نه 15 پکسله دې خوا دا د کنټینر څه شی و. او که زه راشم دلته کنټینر ډیش فلویډ نه استفاده وکړم فلویډ نه نو بیا ریفریش کړم نو بیا تقریبا 15% دلته 15% ځای هلته پرېښی ده. کلیر؟ I think it's enough for today.